چې یو سړی د جمعې په ورځ وفات شو، هغه خپله تمامه زندگی د قرآن و سنت په نشر و اشاعت کې لګولې وه، یا تمامه زندگی په قرآن و سنت باندې عمل کول، او بیا ورله الله تعالی ورځ هم داسې نصیب کړه چې هغه د جمعې ورځ وه، نو الله تعالی به د قبر د عذاب نه مکمل طور باندې محفوظ ساتي. یو ملګری دی ابو اسامه، هغه دا سوال کړی چې دا خبره مونږ اورو چې څوک د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې مړ شي نو دته به عذاب قبر نه میلاویږي، دی به د عذاب قبر نه محفوظ وي. آیا دا خبره صحیح ده که صحیح نه ده؟ جواب دا دی چې حدیث پاک کې راځي چې څوک د جمعې په ورځ باندې مړ شي یا د جمعې په شپه باندې مړ شي د ده نه به عذاب رفش. عبدالله بن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل کړی دی چې څوک د جمعې په ورځ باندې یا د جمعې په شپه باندې وفات شي نو دی به د عذاب قبر نه محفوظ وي. دارنګه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د جمعې په ورځ د یو سړي مرګ واقع شو، وفات شو، هغه به د عذاب قبر نه محفوظ وي. مسند احمد کې حدیث نمبر 6546، جامع ترمذی 1074 نمبر حدیث دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د جمعې په ورځ باندې وفات شي هغه به الله تعالی د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي. علامه البانی رحم الله د دې حدیث متعلق فرمایلی دي چې دا حدیث خپل جميع طرق په لحاظ سره حسن دی یا صحیح دی، لیکن دلته یو خبر ذهن کې وساتئ، عام طور باندې دا قسم روایات چې دي د اهل فن په نزدیک باندې دا قسم روایت د کلام نه خالی نه وي، لیکن چونکه دا حدیث ضعیف اور منګړت نه دی لہذا په فضائلو کې دا قسمه روایات چې دي دا معتبر شمارل کېږي. اوس دلته په دې روایت کې چې دا الفاظ ذکر دي چې د ده نه عذاب به رفع وي، نو د دې څه مطلب دی؟ یو مطلب دا ده چې خاص دغه د جمعې په ورځ به د ده نه د قبر عذاب رفع کړی شي چې په کومه ورځ باندې دی وفات شوی دی. او دویم مطلب محدثینو دا ذکر کړی دی چې کله هم د جمعې ورځ راځي د ده نه به عذاب لرې وي، چې کله هم د جمعې ورځ راځي، صرف دا جمعه نه چې په کومه جمعه وفات شوی دی، بلکې چې کله هم د جمعې ورځ راځي د ده نه به عذاب رفع کېږي. او دریم مطلب محدثینو دا ذکر کړلی چې الله به همیشه د عذاب قبر نه محفوظ ساتي، همیشه. نو په دې صورت کې د حدیث منشأ دا ده چې یو سړی د جمعې په ورځ وفات شو، هغه خپله تمامه زندگی د قرآن و سنت په نشر و اشاعت کې لګولې وه، یا تمامه زندگی په قرآن و سنت باندې عمل کول، او بیا ورله الله تعالی ورځ هم داسې نصیب کړه چې هغه د جمعې ورځ وه، نو الله تعالی به د قبر د عذاب نه مکمل طور باندې محفوظ ساتي. دا درې مطلبونه محدثینو ذکر کړي دي. والله تعالی اعلم بالصواب.